د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان د لپاره بوري خبردار دي چې په سایفر کیس کې پرون په اډیالا جیل کې چې کوم خصوصي عدالت لګیدل او دغه فیصله محفوظ کړل شوې ده. فیصله به کله سناویږي او څه فیصله به سناویږي هغه مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. خو بل دې فیصلې نه پس هم د عمران خان مقبولیت کې هیڅ قسم کمې نه راغلي، ځکه کم چې فلسطین کې مسلمانان دي هغه عمران خان یاد کړي، عمران خان ولا یاد شوی دی په خپل تکلیفات کې پس خبر هغه عمران خان یاد کړي، هغه باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کیږي. بل په پرویز خټک سره په یو اجلاس کې د جماعت اسلامي یو کارکون چې کوم دی هغه ور سره ډیر بولډ خبرې کړې دي چې زه د جلسې زه د اجلاس له په دوکا راوستل شوی م او زه د جماعت اسلامي کارکون م او زه تاسو سره په پارټۍ کې اعلان نکوم. یو قسم له د پرویز خټک په اجلاس کې مطلب یو قسم له بیزتی شوی ده، به هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوو. راځو چې ټول نه پهله خو د عمران خان چې کوم سایفر کیس فیصله ده په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. تاسو له دې معلومه وي د عمران خان سایفر کیس فیصله په 9 تاریخ و پرون 9 اکتوبر ورځي نو فیصلې دپاره عدالت چې کوم دی په اډیالا جیل کې خصوصي عدالت لګېدلی و چې د سایفر کیس فیصله محفوظ شوې ده، پرون خو سناو کړلی شوې نه ده. دا فیصله په 17 اکتوبر باندې سناویږي او بوري خبردار دی چې د عمران خان او شاه محمود قریشي خلاف چې کومه فیصله راځي اب دا راځي چې عمران خان او شاه محمود قریشي باندې په 17 اکتوبر فرد جرم عاید کیږي. دا د پاکستان تحریک انصاف او د پی ټی آی د لپاره یو قسم د ډیر غټ بوري خبر ده. بل دې فیصلې نه پس هم بیا د عمران خان مقبولیت کې کمې نه راغله. هغه ملک په کوم ملک کې چې مسلمانانو باندې تکلیف روان دي زه نمونه ځکه نه خلم چې اکثر دا د موږ د کم پلیټ فارم دی فیسبوک په دې باندې دغه ملکونو حواله سره داسې ډیټیل سره به سکول چې کوم دی هغه من دي او فیسبوک ولا ډایرکټ ویډیو هم ډیلیټ کوي او پیج چې کوم دی هغه له هم نقصان ورکوي. نو زمونږ او د تاسو چې کوم د کوم انفارمیشن شیر کولو یا انفارمیشن ترانسفر کولو واحد ذریعہ چې کوم د فیسبوک پیج دی نو دی بیا نقصان راشي. نو زه صرف په اشارو باندې خبرې کوم چې په کوم ملک په مسلمانانو باندې تکلیف روان دي نو د هغه ملک چې کوم صحافیان دي هغه د عمران خان زنده باد ناری وهلي دي او دا ویلي چې واحد په ټوله دنیا کې عمران خان داسې لیډر چې هغه د کشمیر مسلمانانو د لپاره او د فلسطین مسلمانانو د لپاره اواز په یونایټډ نیشن کې او په او آی سی اجلاس کې هم هغه اوچت کړو. جی انډیا او امریکای حقوق العام د دغه بل ملک د دغه دشمن ملک مطلب ای سره د مدد کولو ای سره د یو ځای کېدو حقوق العام اعلان کړی دی. جی خو چې کم زمونږ د مسلمانانو د ملک ته د کوم مسلمانانو چې د ظلم روان دي نو دای سره تر اوسه پورې ترکی اعلان کړی دی، ایران ور سره حقوق العام اعلان کړی دی او بل داس اسلامي ملک چې کم دی حقوق العام اعلان ور سره نه دی کړی. جی بل پرویز خټک چې کوم اجلاس شو هغه کې یو د جماعت اسلامي یو کارکونو چې هغه اجلاس په نیمه کې پرېښی دی او په اجلاس کې ویلي دي چې زه د اجلاس له په دې وجه راغلم چې ما له ویلی شوي په دې اجلاس کې به د مدارس او د مسجدونو رجسټریشن حوالې سره خبره کیږي. زه د اجلاس له په دې خبره باندې راغلم خو چونکې په دې اجلاس کې خو د مدارس او د مسجدونو رجسټریشن حوالې سره خو زما خیال خبره نه کیږي نو اجلاس په نیمه کې پرېښی دی او ورله ویلي چې زه د خپل علاقې د جماعت اسلامي غټ کارکون ما زه د خپل علاقې د جماعت اسلامي رهنمای ما نو زه د اجلاس کې ناست نشم کول ډیر معذرت سره هغه اجلاس پرېښی دی. نو دا اپډیټس ما تاسو سره شریک کوم. ډیر زیاته مننه. والسلام.